السلام علیکم. دا ډېر ملګري تپوس کوي چې موږ سعودي عرب ته په کومه ویزه باندې درشو، او دا تپوس مانه هغه ملګري کوي کوم چې انجینیرز دي او سره څه هنر سکل په لاس کې وي. نو دا ویډیو د هغه ملګرو دپاره ده کوم چې سعودي عرب ته په ازاده ویزه باندې راتلل غواړي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د فردي مؤسسې په باره کې معلومات درکوم چې د فردي مؤسسې ویزه څه ته وایي او د غټې مؤسسې ویزه څه ته وایي، په دواړو کې څه فرق دی او تاسو له کومه ویزه اخیستل پکار ده. د دې ویزې فیسونه څومره وي، په اقامه باندې څونه خرچه راځي، څونه عمالان پکې وي، مطلب څونه کسان پکې د کفیل سره موجود وي. دې ټولو باره کې به زه په دې ویډیو کې معلومات درکوم. که ویډیو مو خوښه شي نو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه که د چا چېرته څه ډاوټ وي یا ورته پته نه وي نو د هغې به ډاوټ او درس کلیر شي. اوس اول خبره کوو د فردي مؤسسې په باره کې چې فردي مؤسسه څه ته وایي. نو د فردي مؤسسې ویزه هغه ویزه وي په کوم کې چې د کفیل سره څلور عمالان وي، مطلب د څلور نو سره زیات عمالان نه وي، بس ټوټل سره څلور کسان وي په دې مؤسسه کې، او په دې باندې ټوټل سالانه مکتبي عمل فیس چې کوم دی هغه 100 ریال راځي. چې تاسو د دې اقامه تجدید کوئ نو د هغې فیس 100 ریال دی. د دې نه علاوه تقریبا 650 ریال چې کوم دی د دې د تامیناتو راځي، 700 ریال د دې د جوازاتو راځي. نو ټوټل خرچه چې پې ورواچي نو 1500 ریال تی سالدیږي، لږ 1500 ریال په دې باندې سالانه خرچه راځي. ستاسو اقامه به 1500 ریال باندې هر کال نوي کېږي. اوس کفیل به ستاسو نه څونه پیسې اخلي نو هغه ستاسو د کفیل پورې ده او ستاسو د قسمت پورې ده، ځکه چې د مختلف سیټیز د کفیلانو مختلف ریټونه وي. نو د دې نه دا ثابتېږي که تاسو چېرته هم ویزه اخلي نو د فردي مؤسسې ویزه اخلي، ځکه چې هر کال دا تازه کېږي هم په اسانه باندې، د اقامې فیسونه هم کم دي، او مطلب هیڅ څه مسله به پکې تاسو ته نه وي، کارونه ته پې په اسانه باندې میلاویږي. په فردي مؤسسه کې به تاسو ته ټول ډاکومنټس هم میلاویږي، لکه اجیر یا غرفه تجاریه. بیا د دې هم ځان له فیسونه دي. د اجیر تقریبا 1600 ریال فیس دی او د غرفه تجاریه تقریبا 1100 نه واخله تر 1200 ریال پورې فیس راځي، او دا فیسونه به ستاسو کفیل جمع کوي. هغه بیا د کفیل پورې د کفیل تاسو نه دا فیسونه غواړي او که نه، خو ذمهداري ستاسو د کفیل ده. که تاسو ته دا ډاکومنټس غواړئ تاسو له به هغه دا ډاکومنټس درکوي. نو اوس که تاسو چېرته سعودي عرب ته راتلل غواړئ یا مو اراده وي د سعودي عرب ته د راتلو، نو ستاسو لپاره د فردي مؤسسې ویزه ډېره ښه ده چې تاسو د فردي مؤسسې ویزه واخلئ او په هغې باندې راشئ. اوس هغه ملګري کوم چې د جاب دپاره راتلل غواړي سعودي عرب ته، نو هغې ته زما د خپل طرف نه دا سجیشن دی که تاسو راځئ نو ځان له د دمام یا د خبر یا د جبیل کفیلان ګورئ، ځکه چې په دې سیټیز کې تاسو ته اپرچونټي ډېر زیات دي، تاسو ته په اسانه باندې جاب میلاویدی شي. خبرې د قسمت دي، خو لکه مطلب که تاسو بل ځای کې او 2 میاشتې پس درته جاب میلاویږي، مثال خبره کوم، نو په دې ځای کې اپرچونټیز دومره ډېر دي چې تاسو ته به په میاشت کې دننه جاب میلاو شي. تاسو ډایرکټ کمپنۍ ته ورتلی شئ او خپل ډاکومنټس ورته ښودلی شئ چې مطلب زما دا کوالیفیکیشن دی، سیول انجینیر یم، الکټریکل انجینیر یم، یا مې سیفټي کړی وغیره وغیره. نو هغې تاسو ته آن دی سپاټ جاب هم درکولی شي، او یا د سپلایر په ترو باندې هم تاسو په اسانه باندې په دې سیټیز کې جاب اخیستی شئ. اوس خبره کوو د غټې مؤسسې. د غټې مؤسسې ویزه څه ته وایي؟ نو د غټې مؤسسې ویزه هغه ویزه وي په کوم کې چې د کفیل سره د 40 نه واخله تر د 50 پورې عمالان وي. بل په دې ویزې باندې د مکتب عمل فیس سالانه 9000 ریال راځي. بیا چې ورسره تقریبا تامینات ورواچې یا ورسره جوازات ورواچې نو دغه 13-14,000 ریال ته دا بیا رسي. که کفیل د سره ډېر هم ګزاره وکړي 4000 ریال دې نه واخلي، 3,500 ریال دې نه واخلي، خو د 4000 ریال نه کم نه اخلي، نو دا تقریبا 17,000 ریال ټوټل سازیږي، کوم چې ډېرې زیاتې پیسې دي چې هر کال تاسو 17,000 ریال کفیل له ورکوئ او په ویزه باندې لګوئ، نو تاسو به مطلب ګټئ څه. نو ځکه تاسو زه وایم چې د فردي مؤسسې ویزه اخلئ او د غټې مؤسسې ویزه بالکل مه اخلئ. اوس زیات ایجنټان داسې دي چې تاسو ته وایي چې زه به دله ویزه ارزانه درکړم، خو اقامه به پکې د 3 میاشتو وي. نو داسې ویزه بالکل مه اخلئ. یو خو دا ویزه د فردي مؤسسې نه وي، د غټې مؤسسې ویزه وي، په کومه کې چې اقامه د 3 میاشتو یا د 6 میاشتو وي نو هغه د غټې مؤسسې ویزه وي، بالکل یې مه اخلئ. او نن سبا خو تاسو ته پته دی چې 3 میاشتې یا 6 میاشتې د سترګو په رپ کې تېرېږي، نو هسې نه الله مګر تاسو ته په دې کې کار یا جاب میلاو نه شي، خرچه به هم خرچه وشي، کار به هم کار ونه شي. نو زما تاسو همدغه سجیشن دی که اخلئ تاسو نو د فردي مؤسسې ویزه